دې خبرې فکر بیا نه. خو کله چې انسان د خپل د زندګۍ د قدر او خپل انسانیت د کم خلقت چې الله ورکړی دی د دې د قدر او قیمت نه خبر شي، نو دی خپل یو لمحه چې کم دی هغه دته د کروڑاو د ارباو روپو ښکاري، یعنی د هغې قیمت نه پوره کېږي بیا. نو دی د دې وجې نه دا انسان دی خپل د ژوند او دا ژوند هر یو غړی هر یو سکند دا ډیر په احتیاط باندې به تیری، او دی د دې ژوند د تیرولو د پاره د ټیم د صرف کولو د پاره دی لوی پلانینګونه جوړي بیا، ځکه چې دا وخت ډیر قیمتي دی، دا جان ډیر قیمتي دی، دا قد او قامت دا شکل او صورت دا ډیر قیمتي دی، دا ناس ته پاس ته یعنی د ژوند هر لمحه دا ډیره قیمتي لمحه ده. نو د دې د وجې نه مشرانو اسلافو په نظر باندې چې موږ تاسو نظر واچو هغوی به په دې میاشت کې خپله زندگی دا به تقسیم کړې وو، او دې میاشتې نه مخکې به هغوی خپل ټول کاروبار به یې کولو، دې میاشتې له به ځان بالکل فارغولو او خپل د ژوند هر سرمایه د هغې به جان پړتال دغه میاشتې ته راویستو، او بیا خپل د ژوند خلاصه په دې میاشتې کې دا پوره کولو، ځکه ټول کال د انسان د ژوند او د وخت د تیرولو د پاره دی، او دا میاشت سره د ټول ژوند خلاصې وي، د کال خلاصې وي. نو د دې د وجې نه هغه مشرانو په تاریخ باندې چې سړی نظر واچي، رشید احمد گنگوہی رحمه الله وای هغه په دې میاشت کې 3 کارونه کول، دې میاشتې د پاره به 3 کارونه کول. یو کار پیدا وکړو د ټولو نه وړاندې چې یاره ما ته یو 200-300 کسان زما سره پیدا شي چې په دې میاشت کې یوازې زه نه چې موږ دا 200-300 کسان څه وکړو، دا دعوت به چلولو، دغه دعوت به چلولو، دا هغه په درس کې با په سهونو کسان بناستو، او هغه صرف د روزې د رمضان مبارک دغه میاشتې ته به راخکو. او دویم کار به هغه دا کو په دې میاشتې د پاره هغې به یو تنظیم جوړولو، او هغه تنظیم والو کار به دغه و چې په رمضان مبارک کې څوک د خیر نه خالی پاتې نشي. او دریم کار داو چې هغې په دې میاشت کې خپل د ورځ ټول حساب کتاب به یې راوستو، چې 8 غنټې ورځ ده، مثلا په 8 غنټو کې د ټولو نه زیات ټیم قرآن مجید ته به یې ویستو، د قرآن کریم تلاوت د پاره به یې خاص کو چې دا زما ټیم شو، دا 4 غنټې د تلاوت شو، 1 غنټه د دعا شو، 1 غنټه د الله مخلوق خدمت شو، او بل غنټه دا د دې شو، بل غنټه د دې شو، بل غنټه د دې شو، دا ژوند به تقسیم کو. زما محترم مسلمانانو نن په دې حواله باندې لغوندې کې بحث کوو چې دا رمضان مبارک دا با مقصد څنګه تیروه، دا کومه میاشت چې را روانه ده هر یو سړی ورته خوشحاله دی، هر یو سړی په انتظار دی، آیا دغه میاشت ته به دا با مقصد څنګه تیرول. نو ان شاء الله په دې باندې یو 3 خبرې کوم مختصر، او کوشش به دا کوو چې هر یو سړی په توجه باندې واورو. اولنۍ خو د رمضان د تصور نه دی، دا خپل اول پکار دی. اسی مثال کے طور پر د ټول وړاندې کما ہوتا تا څوک دا وایي چې دا ستا د ژوند اخرنی رمضان المبارک دی، مثلا ما ہوتا تا دا خبر څوک وکړي چې دا ستا د ژوند اخرنی رمضان دی، سم خیال سبق ویا ما پوری هر سړی اسیزو د سجدې نه بسر اوچت کی چې دا ستا اخرنی رمضان دی. اول دا تصور پکار دی ښه، ځکه کله چې ما او تا او دا انسان د انسانیت دستور هم دا دی. ګورئ ښه، که تاسو خیال وکړئ که نه، اکثر بورډ باندې لیکلی چې
په دې اسکول کې یا په دې دکان کې دا شی فری دی خو دونه لږ ټیم د پاره دی په هغې څونه رش جوړ ستاسو خیال لازم ځکه چې وروسته هغه موقع هغه فایده بیا لاس نه راځي که نه هغه یو محدود ټایم د پاره نو زما محترمو مسلمانانو نن ما او تعالی هم دا تصور پکار دی چې دا زموږ د زندګۍ اخرنی رمضان دی بس زما په خیال باندې چې ما او تا سونه چې ملګری اوري دا تصور په ذهن کې کېدو چې دا زموږ د ژوند اخرنی رمضان دی نو ان شاء الله انقلاب راتلل او د انقلاب چې کومه ماده د انسان په وجود کې په دماغ کې په زړه کې د دې د ژوند کولو بهترینه ذریعہ ده چې دا زموږ د ژوند اخرنی رمضان المبارک دی دویم زموږ استاد محترم به وایي دویمه خبره به دا کوله چې د دې میاشتې نه مخکې څه زمانه څه وخت مخکې یو لست جوړ کا او هغه لست کې د هغه خلکو نومونه ولیکه خپل د خاندان او خپل د کلي چې هغه تیر رمضان کې ستا سره ناست نن نشته همزولیو دوستانو مشرانو پلارانو نیکونو ګاونډیانو تروریانی وي مور و پلار وغیره وغیره و دغه لست ځان سره دا جوړ که چې دا پروس کلی زموږ سره په روژه کې اوسه کلی دا نشته دی دویم تصور د انسان په وجود کې دننه د رمضان المبارک د پاره انقلاب او جذبه پیدا کېدل دویم تصور دا پکار دی دریم تصور د رمضان المبارک د دې د خیر او د برکت حاصلولو د پاره دریم تصور دا دی چې سړی دا تصور ذهن ته راولي دا تصور چې یاره بالفرض و تقدیر زه قبرستان ته لاړې او هغوی خلکو سره مله او خبرې نه کوي کنه خبرونه والا خبرې کوي نه کوي خو دا تصور ځان له جوړول چې زه لاړې قبرستان ته او زه د هغوی سره مړ شوې او د هغوی سره میلاو شوې د رمضان باره کې به هغوی ما ته څه جواب راکړي لکه هغوی به څه وایي چې څه کول پکار دی رمضان کې رمضان المبارک کې څه کول پکار دی او کم داسې اعمال د هغوی نه پاتې شوي دي چې هغوی پسې افسرده دي او جاړي دا درې تصور چې کوم دی چې کله هر یو سیز شاته چې ریزن موجود نه وي کنه د هغې اهمیت هم نه وي نو همیشه دپاره دا تصور په خپل ذهن کې ښودل چې دا زما د زندګۍ اخرنی رمضان مبارک دی او ګوره مونږ خو دا وایو دا رمضان لا چا لیدلی دا خو مونږ هسې یو پلانینګ جوړوو ته که نه نور خو هغې له خو لا پته یې دی غالبا کله دی او داسې وایي نو هغه خو چا لیدلی دویم تصور هغه خلکو لست ځان سره جوړول چې پروس کلی زموږ سره هغه موجود او څه کلی نشته دریم تصور چې یاره زه قبرستان ته لاړې دې رمضان مبارک په حوالې باندې او د دې متعلق هغه خلکو به زما سره څه سوال جواب نو انشاءالله په دې دریو خبرو باندې لږ غوندې کې بحث کوو اولنې چې دا رمضان مبارک به ما مقصد څنګه تیرو او دا به زمونږ نه د دې خیر او برکت نه به مونږ خلک څنګه خپل جوړلی او لاسونه ډکو دې دپاره درې کارونه کول پکار دي درې څیزونه دي ښه یو دی خپل ذات یو خپل ذات دی ٹھیک شو د ذات په اعتبار سره رمضان المبارک کې څه کول پکار دي او دا څنګه تیرول پکار دي دویم د خپل خاندان په اعتبار سره رمضان مبارک څنګه تیرول پکار دي دریم نمبر یو امتی اعتبار سره رمضان المبارک څنګه تیرول پکار دي دا به با مقصد څنګه تیریږي نو د ټولو وړاندې محترم مسلمانانو دا کبه د چا پکاري کنه زم سره
دغه ملاويږي لیکنې ملاويږي هم. نو اولنې خبره چې خپل د ذات اعتبار سره رمضان المبارک تیرول دا څنګه پکار دی. ګوره انسان ذات د دو سيزونو نه جوړ دی، یو د جسم نه یو د روح نه. ٹھیک ده. زیات تر زمونږ د رمضان المبارک چې کم برکتونه دي او کم انعامات دي دا چې زمونږ نه زی او ضایع کیږي کنه، دا غي وجه سره د ټولو نه اولنې وجه دا ده چې زمونږ جسم توازن برابر نه. د جسم توازن دا بالکل زمونږ برابر نه. جسم ته طاقت ملاويږي په دوه چیزونو باندې، په غذا باندې او په خوب باندې. نو رمضان المبارک کې زمونږه خوراک اسکا هغه بالکل بے ترتیب وي، بالکل بے ترتیب وي. او په رمضان المبارک کې زمونږه خوب هم بالکل صحیح بے ترتیب وي. کله چې دا دوه سيزونه بے ترتیب وسو، دا دوه سيزونه بے ترتیب شي، نو انساني بدن هغه ذهن داغه زړه داغه اندامونه داغه هر یو سیستم چې کوم دی هغه خراب شي، تباہ او برباد شي. دې دوه سيزونه ته چې کوم دی لږ توجه پکار دی چې دا جسم دا روزه سکی بیا برداشت کی، داغه غټ مصیبت بیا سي. زمون پر روزه کې جنگونه سیوا شي، کنزل سیوا شي، کور کې خفګانونه سیوا شي، دا مصیبت په مونږ دا یو تندر په مونږ باندې راټاو شي. د ټولو نه وړاندې خپل د جسم خیال ساتل پکار دي. او د ټولو نه بهترین جسم د پاره څه شي دی؟ ساده خوراک. بالکل ساده خوراک پکار دی. د دې بازاري د دې سيزونو نه ځان انتهایی لري ساتل پکار دی. کم چې مصنوعي سيزونه دي کنه، بوتل دي، یو شی دی بل شی دی. د ټولو نه بهترین خوراک څه دی؟ چې یو قسم خوراک دی او ساده خوراک دی. او د دې د وجنا مفتی عبدالمتین سے پتیر دغه کې مونږه هغه سره دا یو سو ته وای ټریننګ هغه وی په دې روزه کې وای ګورئ تاسو چې کله هم گاډي سٹارټوي نو اول کې سلبونه وای دغه وای دغه نورسته گاډي ګرم شي بیا سړی روان شي کنه. وای مونږ د ټولو نه غټه غلطي سو کو غټه غلطي په روزه کې د ټولو وړاندې چې کوم دی د ټولو نه سونه خطرناک گیخي وبې مونږ غواړو. او بیا ډوړې دون او خروج دغه هړو صحت نه. محترم او خپل په غذا باندې لګ نظر اچول پکار دي، خپل خوراک باندې لګ نظر اچول پکار دي. داغه وجه دا د تاسو باورې دي کنه، وکړه چې جسم د روغ ونو ته ډېر ښه کارونه وکړي، ته ډېر ښه کارونه وکړي. کله چې د انسان صحت او جسم رارتاو شو، دی بیا تش خواهشات لري، تش خواهشات لري. مونږ اورېدلې دي لیدلې دي. اکثر خلک به وایي خدای پاکه کدي صحت دې راکو کنه او روغ شوم کنه، ټول عمر به سجده کې تیروم، ټول عمر به دغه ارمانونه کوي او دغه خواهشات نور هیڅ هم نه وي. د دینه بهتر دا ده چې رمضان المبارک را روان دی چې موږ خپل د جسم توازن دا برابر کو، او دا چې برابرېږي دا په خوراک باندې برابرېږي چې خوراک موږ په ترتیب باندې کو. ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او قران کریم کې الله هم فرمایلی دي او الله تعالی وی کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خوراک او اسکاک کوي خو اسراف مکوي. شیخ شاپور رحمه الله د دې ځکه هغه وی اسراف خوراک کیسه شی دی، وی دومره او خوراک چې ستا نور هم خواهش د خوراک وی بس کبیا دون خوراک وکړه چې ستا نور هم د خوراک او خواهش وی بس کوي. دغه وجه دا ده چې تکړه بهرحال خپل خبرې طرف ته زر راځم، ټیم زمو سره لږ کمی کنه، ډیر تفصیل پدې کې نه کیږي، خو خوراک کې احتیاط پکار دی. لنډه خبره ده، اول کې کجوره خوړل پکار دي، اول کې یو لغون کې ډوډۍ خوړل پکار دي، اوبه وغیرہ د دې ځان لري ساتل پکار دي. دا ډیر ضروری خبرې دي. ښه دغه وجه دا کې تاسو خیال وکړئ کنه، موږ د خوراک خیال نه ساتو، د دې خوراک خیال نه ساتلو د وجه نه زمونږ جمعات اولنې روزه باندې صحیح مکمل ډکی کنه. ټیک ده چې دویمه شي درېمه شي لسمه شي هغه نه خو مکمل خلک بایکاټ وکړي، دا جمعات نه بایکاټ وکړي، مکمل خلک د عبادتونو نه بایکاټ وکړي. دویم سي زمونږ د خوب توازن صحیح نه،
نو مونږه الله دې مونږ له معافي کوي د ټولو نه خطرناک سیس چې کوم دی هغه څه شی دی موبایل دی مونږ د شپې یوې 2-3 پورې موبایل کې اخته یو نو سهار بیا اکثر خلک سوي یاره جی وای ټیم نه کور کې مونږ وکړو د شوم د خوب خپل د دې ترتیب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای ماسپکن ټایم کې ماسپکن په ټایم کې نیمه ګنټه اسی هم ودشوي اگر کته خو هم در نشي اسی ودشوي او د ټول ورځ هغه تکاوت الله تعالی په دې باندې وباسي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو د وخت سملې الله پاک به تاسو د وخت پاسېدو توفیق درکړي تاسو د وخت سملې د وخت پاسېدو توفیق به ملاويږي نن زمونږه په عالمي دنیا کې د مسلمانانو خاص کر زموږ په دې ملک کې د مسلمانانو ټول غټه غلطي څه د نا وخت او د کېدل نا وخت را پاسېدل نو د اغینا مونږه یو انتهایی لوی بحران شکار ګرځیدلی او خاص زموږ د ملک نه دی پاکستان ملک ټیک شو د ټولو نه غټ مصیبت کې ساخته شو کله چې انسان د وخت را پاسي الہ العالمین وې دی د سحر د خیرونو نسې ډک شي کله چې یو قوم نا وخت پاسېدل شروع کی آسمانی خیر او برکات د دین اوچت شي او د زمکه خیر او برکات د دین اوچت شي نو به دغه حالات پاتې شي کوم حالاتو کې چې موږ وس پراته یو د دې خبرې انتهایی ځان لس جوړول پکار دي چې رمضان المبارک کې د دوه خبرو به خیال ساتم یو د غذا د خوراک او د اسکاک او دویم د خوب د دې دوه سيزونو دو عملونو به خیال ساتم دویم نمبر روح دې کنه تاسو ته ماوي اولنې جسم دې دویم روح دې یو د جسم نشونما ده یو د روح نشونما ده د جسم تعلق د دوه سيزونو سره خوب او خوراک سره چې په دې کې احتیاط وکړي جسم بسې تکړه وي او دویم چې کوم دی هغه روح دی روح نشونما چې کیږي تاسو له خبره معلومه هم ده په دې باندې موږ او تاسو ټول پوهیو چې روح د کوم ځای نه راغلی دی هر سړی وي عالمي ارواح نه راغلی دی عالمي ارواح نه راغلی دی عالمي ارواح خبره ده کنه بری نه راغلی دی نو زما محترمو څنګه چې د جسم خوراک دی جسم ټیک ده دغه شانتي د روح هم خوراک دی او د روح خوراک روح د بری نه راغلی دی داغه نشونما او داغه کې طاقت پیدا کېدل او هغه چست او چوبن کېدل د دې غذا هم الله تعالی د بری نه لګلې دی نو هغه کې اولنې سیس چې کوم دی هغه منځ دی منځو روح ته چې قوت او طاقت ملاويږي هغه سره که روح کمزور شي کنه روح بیا مسله ورانه یې ګوره تاسو خیال وکړئ په دې کورونا کې به زیات تر د بوډاګان خلکو سیټ تکول ولې وای دا کمزور دي په دې باندې زره حمله کوي په دې باندې څه کوي زره حمله کوي د قشانت چې روح کمزور شي کنه په دې باندې غیبت چغلی کنزل جنگ جګړه دا شیطانې څونه چې فضولیات دي دا د زر حمله کوي لکه څنګه چې بوډا باندې کورونا ډیر زر حمله کوي او بیا قسمتدار بوډاګان هغه او چې هغه د کورونا نه سي بچ پاتې شي ډیر پکې تللی الله دې ټول مغفرت نصیب کړي نو بیا ډیر قسمتدار سره هغه دې چې هغه د دې حملې نه راوځي او خپل روح بیا تازه کړي ډیر ګران ده نو اولنې سیس چې کوم دې هغه د سره د منځ پابندي ده روح ته طاقت په دې منځ پابندي باندې ملاويږي دویم د قران کریم تلاوت ده د قران کریم سره تلاوت ده فهم ده د قران کریم سمجھ ده او دریم هغه ذکر ده ذکر سره روح ته ملاويږي غذا ملاويږي او کله چې یو سړی باندې ته خوراک اسکاک بند کې یو ورځ دو ورځ درې ورځې اخر دا چې هغه شي مړ شي مړ از زما محترمو چې درې ورځې نه زیات یو جسم باندې خوراک بند شي هغه څه کېږي مري کنه او چې یو سړی خپل روح غذا په هفتو او په میاشتو بند کړي روح به ژوندې پاتې میا افته لاړه پکې دا خو ما ته تسلیمو چې په 3 ورځې نه سیوا حد نه حد 15 ورځې نه سیوا جسم باندې چې خوراک او اسکاک بند کې هغه مړ شي ختم شي بیجان شي اکثر به حالې بهوش پراته یې کنه څه شي رانیولو نه د خپل دفاع مقابل نه ځکه چې بهوش ختم شوی
یا په مرض الوفات کې د مرګ په حالت کې یا مړ وي. نو کله چې موت خپل روح باندې افتو په افتو باندې دا خلاصه کې خو یو سړی چې د قران کریم په میاشتو نه کوي په کال نه کوي نو تاسو خیال چې په کالوم نه کوي کنه روح مونږ سوې روح ژوند دی روح مړ دی په خوا مړ شوی ذکر دی چې په هفته کې په ورځ کې ما وتا دون ټایم نه باسو چې په خپل کور کې اوځه کې سیټ تکینو په جمعات کې اوځه کې سیټ تکینو په خپل دکان کې لګایم په خپل کاروبار کې لګایم او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله الله اکبر. او دغه رنګي د روح غذا چې کوم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما سنت اخپلول سره دا د روح غذا ده. د پیغمبر علیه السلام سنت اخپلول دا د روح غذا ده. نو محترم کله تاسو له خپته را چې ټوپکی کالتوس نه نو دا دشمن ناکام دی. دا دشمن څه دی؟ دا ناکام دی. خوراک کی اسکا کو سر نه دا خوراک ناکام دی. ٹھیک ده دغه شانتی چې دنیا کې انسان وی او جوړه وسر نه دا ناکام دی. چې تکار لزه او تاسو د کار اوزار نشه تکړت سړی خو ناکام دی. د قرنګ زما محترم چې جسم ژوندې وي او روح ژوندې نه وي نو دا عبادت کون کې ناکام دی. ولې دې 2 ورځې عبادت دی بیا تختی 3 ورځې تراوی دی بیا تختی بیا نه بیا اختر پر ورځ باندې راځي یا 2 ورځې تلاوت بیا و تختی قصه ختم شي. نو اولنې د دې 2 خبرو خیال ساتل پکار دي. شروع د خپل ذات نه کول پکار دي. ځکه الله تعالی فرمایي قران کریم کې وقوا انفسکم واهلیکم نارا. قوا انفسکم تاسو خپل ځان بچ گئی خپل ځان بچ گئی خپل اهل او عیال بچ گئی د اورنا. نو سبسه پہلا دا بنوي خو د ټول وړمبه د اصلاح کوشش به د خپل ځان نه کوو. اصلاح کوشش به زکو د خپل ځان نه وکړو. دویم نمبر د رمضان المبارک تاسو ته ماوي هغه د خاندان نه شروع کول پکار دي. د سره شروع کول پکار دي د رمضان المبارک نه. مونږ اکثر منبر باندې لګیاو یا بلځه کې لګیاو یا بلځه کې لګیاو یا بل ترغیب ورکو. مونږ ته چې څونه معلومات دي د روزي په باره کې روزي په باره کې زمونږ بچي دا غینه نه خبر زمونږ ورور دا غینه نه خبر زمونږ مور دا غینه نه خبر زمونږ خاص دا غینه نه خبر. چې کله دا ګوره کنه تاسو ته پته شته ټیک ده چې کله تلی یو سیټ ته وزن پروت یو بل سیټ ته کاڼ نه دا وزن کیږي دا څوک مني چې دا وزن دی ٹھیک ده. یا یو سیر ته قیمتي شی دی خو دی خو هغه کم ګټه چې د کانې چې وته ویل کیږي سیر 2 سیر نشته اسی کانې دی پکې خو دی او ته وزن کې د دې خو سو وزن فائدہ نشته د دې سره رزلټ نشته دی وزن. او کله چې ته او ستا بچو او ستا کور والا ستا خاندان په یو دغه باندې روان نه نو د روزي د خیر نه متصف خبر شي زه خبر شم. نو دویم نمبر زما محترمو د رمضان المبارک د خیر نه چې کوم دی د خاندان په سطح باندې په دې خاندان کې دنه 3 سيزونه راځي. بیا 3 سيزونه راځي. اولنې چې کوم دی د انسان خپل کور والا ده صدا کور والا ده ٹھیک ده. نو زما محترم کتا سو خیال وکړه زموږ د رمضان المبارک کې خاص کر د پښتنو زموږ په دې معاشره کې به په پښتنو کې زموږ د لغوند کې د تیز پښتانه نه دي تیز پښتانه چی کنه تیز وای دا سړی و ډیر زیات انتهایی څه دی وای پښتو کې څه وته ها کریک دی کریک دغه کریک دی وای د سره روزه کې ګوتی متی ما وای د سره هیڅ قسمه ګوره دغه مکو ٹھیک ده. د صحابه د اسلاف مشرانو په روزه کې داغو طریقه کار سو تاسو د پته شته دا تاسو اوریدلې دي کنه وای الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل کور کې دنه خپل بیبيانو سره د کور په کارونو کې څه کول مدد به کو یادوم دي کنه اوریدلې هم دي کنه ټیک ده. مونږ کو خو مجبورتن کو په نیت د ثواب نه کو
ٹھیک ده. نو د ټولو نه وړاندې چې کوم د کور والا راځي نو ستاسو خیال لې چې ته د جنت حقدار یې نو دا کور والا د جنت حقدار نه ده. هغه د بانګ ویلو پوري هغه لګي دا سمسي او په طبخي او په دې شي کې لګي. د دینه بهترین طریقه کار داري بهترین طریقه کار چې تا رمضان المبارک کې ځان او ټیم ټیبل جوړ کړي چې په 15 بجې مثلا بانګ وای 6 بجې بانګ وای 15 لبا موږ خپل د کور کار څه کړي دا به ختم کړي او زبا 15 بجې ځان کور ته حاضروم او چې څه قسمه کار په کور کې راځي نیم به تکي نیم به زکوما ٹھیک ده. داغه فائدہ به سي داغه فائدہ به چې نیمه ګنټه مخکې بار درستخان باندې ته وستا کور والا به دوړه لاسونو چې کړي الله دربار کې ولګي الله دربار کې وسې لګیا وای به به ته وګورې چې د رمضان المبارک برکتونه استا پسترګو استا په غوګونو استا په بدن مړ استا په کور په ګډ ګډ کې بسنګ نه ښکاري. هغه غریب خو یری بوګنیدلی خزه دا خدای خبر چې یار مالګه به کم یو کسي وابي خدای خبر چې ډوړې سوي د کروغ دا خدای خبر لسی کې بسې او کني او وس باید روزته برازي چغي جګړې وي کنزل وي والټ کول وي. زما محترم او پروز د قیامت کې د ټولو وړاندې د انسان ګروان ته خپل خزل اسچي ٹھیک ده. نو د ټولو وړاندې خپل کور والا سره دا حکمت عملی جوړول چې رمضان مبارک را روان دي زموږ به دا ټیم ټیبل وي دا طریقه کار وي. بیا دویم نمبر د انسان په کور کې دنه نه د تعلق د خپل بچو سره زما په خیال باندې زما محترمو خبرکی ګمنه زما په خیال باندې زموږ په دې معاشره کې په سلو کې 70% د خلک بدیسي چې هغه په کور کې مور په رمضان مبارک کې ماخام کې بچی شړی زی بار ته بیا زی بار ته ویږي او دا تاسو ته پته هم دا اوریدلم دی الحمدلله چې یونس علی السلام قوم باندې آسمانی عذاب راغلی او هغه دعا د پر سوګ راغوښتي ماشومان نه راغوښتي سړیا ماشومان نه راغوښتي پویږي او کدا ماشوم هیڅ نشي کولای کنه خو ما خام په درستخان استا سره د الله سوچت کړي او الله پاک سوې وای لولا نساء رتع ورجال ركع واطفال رتع الله وای کچري پيو ورکولو والا زنانه په دې معاشره کې موجود نوي او کچري دا ټټ ملاګانو والا زما مخې ته نه ګرځېده او کچري ما شومانانو چغي په ما خوږې نه لګېده الله وای ما بد ازمکه ولا تباہ برباد کړی کوم ګناهونه چې دي کنه دا ما وختي نه سو نابود کړی خو دې درو خلکو قسمونه الله وای سېما خوشاله ما هغه ټټ بوډا نه چې هغه ټټ شوی او هغه خزینه چې هغه ماشوم لپی ور کوي او هغه ماشومانو نه چې هغه په سکه شور غوا کوي تقه زمانه تاسو خیال عزیز په دې جمعات کې په خوا بدل خالدم وړو تاسو بوسه لیدل هی کنه دلته مشغي وي د خدای وخت زما سکه یو ورځ خو په پوه شي کنه او تربیت خو پکار دی. نو دریم نمبر زما محترمو خپل دی بچوله د رمضان سمج ورکول پکار دی. ماشوم ولې شور کوي ماشوم ولې کول کې غوا کوي ځکه هغه ته پته نشته پلار وته نه دی خولي مور وته نه دی خولي چې په ماخام کې خلک روزه کې دعا قبليږي هغه څه خبر دی او بادشاہ دی هغه تاسو څنګه روان دی کنه او کتا او ما ورته دا وی چې په دې ټایم کې روزه کې دعا قبليږي ګور هغه درسخان بن اسی ولا شو پويږي بم نه لاس وجود کوي. دریم نمبر د انسان په دې رمضان مبارک کې واسطه راځي خپل مشرانو سره چا سره واسطه راځي مشرانو سره واسطه راځي او تا ته پته شته کم سړی چې خپل پلار سره او مور سره په درستخان باندې روزه ماته کړه سبګم دې درستخان باندې روزه ماته کړه پوښوي او الله تعالی دربار کې دې د ګناهونو داسې صفات لګې د چاړو ګناه کړي او زمون بروجه کې زیات تر شر مور او پلار سره پویږي تا نور څه نشي کولای کنه داغه د صحت خیال وساته پروجه کې روزه کې داغه د سوکا د مور او پلار بډاګانو د صحت خیال وساته او نور څه نشي کولای کنه هغه باندې خپل بچو له دواګانی وغوړه
هغه بډای او بډانا فائدہ والا د خدای مسلمانه خپل بچوله تی دعاګانې غواړه ستا روان نسل به غوړو زیړ ګرځي او مور او پلار بډا چې شي مثال د ماشوم وی کنه او ماشوم په یو ټافیم خوشحاليږي ټافي ول ور کدا وره هغه سم ګډ شي په دې اګن کې زما وای پاپا مال دا شي راوړ او هغه مور او هغه پلار چې رمضان المبارک کې روزمات کتاب درستخان کې نه ولې او ستا کور کې داغه د وجه نه رحمتونو برکتونو باران دی او تا ول د جیب نه هم یو ټافي ورکړ چې ابو یا مور په دې پکوړې باندې ته روزمات او هو هغه چې روزمات کړو شاید داغه د زړه نه سو خطل پته نه لګي نو بیا داغه خدمت کوله هوڅ پوښ داغه خدمت کول روزه کی خزي ته موای چې مور را پاسه په خپل ځا سر چا بکا ویا مور وای را پاسه ویا فائدہ د سړیا نن د 1300 روپۍ وړي یو په 3000 روپۍ دي مونږ په کم ځای کې ډیر راخکارو کم ځای کې 1300 دي فائدہ ده کنه فائدہ مونږ ته په نظر باندې راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی عمر سیوا کول غواړي مالداری غواړي قرض ختمول غواړي نو څوک مور ته وخاندوي مور ته وخاندو غزان وخاندو خوشاله ټوکې ټکالي وسره او ماشومه زړی نو دویم دا رمضان المبارک او دریم نمبر کار په رمضان المبارک کې چې ته هم د چا امتی خوې کنه یار ذات پزان دی خپل جسم خیال ساتل شروع کو روح خیال لم ساتل شروع کو خپل خاندان کې هم دنه بهترین سیستم دی شروع کو او ته هم د چا امتی